زما عزتمندو عرض میں دعاو چې درې څلور ورځې زما متعلق یو افوا شوه. هغه افوا مختلف شکلونو کې چې د څومره علاقې خلق ما ته راغلي نو د هرې علاقې خبر به جدا جدا و. د هرې علاقې خبر جدا و. 6 بجې جنازه ده، 3 بجې جنازه ده. زه اوس جنازې نه رالم، ما یې جنازه وکړه، داسې خبر هم پکې شوی. خیال هم راغی زه اوس جنازې نه رالم، دا یې جنازه. عزیزان، زه یو غریب او ادنا غوندې ملا یم. زما مرګ د دنیا مرګ نه دی، زما مرګ د اسلام مرګ نه دی، زما مرګ د ملک مرګ نه دی. زه یو انسان یم، ژوندی یم، مرګ ما د پاره لازم دی، زه به مړ شم. که د دې خلقو دا خیالي چې دی مړ شي نو بیا به چې د چا دا ښځې او دا بورې بربنډې ګرځي دوی پسې به بد څوک وي. دې دلګانو ته به بل بجلیګر خدای پیدا کوي او دوی به پرېږدي. نه، که د دوی دا خیالي چې زمونږ د ښځو پسې د جشن خیبر ډرامې به بیا څوک نه کوي چې دی مړ شي، په خدای قسم ما نه به زیات لیونی پیدا شي او هغه به ورځي. دا نسبتونه ما چې تاسو ته ووي، په دې 14 سنې یقین او ایمان لرئ چې د پیغمبر په مرګ دین ختم نشو، نو د بجلیګر مولا په مرګ دین نه ختم. د بجلیګر مولا په مرګ باندې حق ویل چې دی هغه نه ختمي. هغه زمانہ کې به یو لیونی پیدا کیږي او دا خلق بتنه خوب په آرام نه کوي. زما عزیزانو، لکای ورپورې بیا مونږ هم تړي. هر سړي چې اورېدلې ده نو 15 بچي ورسره زیات کړي دي. په دې به تاسو پوهئ. هر سړي چې اورېدلې ده نو 15 بچي ورسره کړي. دغه سړی خو لږ راونیسئ چې دا زما جنازه کې شریک و، چې راځه که نه هغه جنازه یې تا څنګه چل کړې. هر سړي چې اورېدلې څه نه څه بچی یې ورسره لګولی. زما عزیزانو، ما ته اس تعجب نشته، اس فکر نشته. زما مرګ لازم دی، زه به یو ځل مړ کېږم. نوشیروان بادشاہ ته یو سړی راغی، مبارک شه ستا فلانی دشمن مړ شو. هغه ورته ویل مرا به مرګ عدو جای شادمانی نیست، مرا به مرگ عدو جای شادمانی نیست، که زندگانی ما نیز جاودانی نیست. ما ته د دشمن په مرګ باندې زید خوشاله نه ده. زه به ولې د دشمن په مرګ خوشالېږم؟ ځکه چې زه به ټول عمر ژوندی یم. زه به ټول عمر ژوندی یم چې زه د دشمن په مرګ باندې خوشحال شم. زما په مرګ دې څوک خوشحال ولی شي؟ که ده ته اطلاع د اسمان نه راغلي چې ته به نه مړ کېږې نو بس بیا ټیک ده، زما په مرګ دې خوشحال شي. عزیزانو، دا یو شرارت و، یو شیطانت او ما ته زیات افسوس چې دی په دې نه دی چې زه مړ یم، زه به مړ کېږم یو ورځ. ډېر افسوس ما ته د احباو، متعلقینو، دوستانو په تکلیف. د مردان الله بندگان کوم سړی مزاج دا پکار چې یو سړی یو خبره واوري او پې چپ شي او لږوندې تکلیف په ځان تیر کړي او منزل مقصود ته ځان ورسوي چې دا خبره رښتیا ده که غلط. او بس یو تلی بل ته ویلي، بل تلی بل ته ویلي، بل تلی بل ته، ښځې او نر او واړه او زاړه ټوله صوبه یې د خدای په عظیم قهر ګرځي. نن بیا کراچۍ او لاهور نم شروع
ټلیفونونه دي، یو بد حال دا دومره عظیم فساد چې چا جوړ ک، دا د پټیالي سیکان نو، دا هندوان نو، دا روسیان نو، دا یهود نو، دا د صوبه سرحد مسلمانان. دا دومره عظیم فساد چې چا جوړ ک، دا لا اله الا الله ویلو والاو، رسول الله منلو والاو، قرآن او خدای منلو والاو، چا چې ټول ملک د خدای په عظیم قهر گرفتار کړ. ما ته څه مشکلات پیدا کړ او د خدای دی مخلوق ته څه مشکلات. او یو مولانا صاحب راغی ویل لا غرق شو، څه چلو شو؟ ویل ما سره له کور ته لاړ شه. هغه سره موټر کې کېناستم چې کور ته لاړم، ښځه یې ویر کوي، لوڼه یې ویر کوي، خواښ یې ویر کوي. ویل دې ټولو راته وی چې ته پرون ټوله ورځ نه وې، د هغه جنازه کې وي، مونږ ته دې حل ولې نه دی ویلی؟ والله که کور در سره وو، ستا دا لار او زمونږ دا لار. دا واقعات هم پکې پیښ شو. زما عزیزانو، دا اجیان، صوفیان، علما، طالبان، نیکان، اوس په مولا چې خفه کېږي خو نیکي که نه، ښه سړی د مولا چې دشمني داسې ابلیس شیطاني لکه دا پراپیګنډه یې چې کړی. نو عزیزانو، دا خلقو اجر دې په خدای وي. ما سره د دې هېڅ عوض نشته او نه را سره د دې څه اجر شته. الله پاک دې دغه ټولو ته ډېر لوی اجر ورکړي. زه څه شیم چې په ما ښځو جړلي دي یا په ما سړو جړلي دي، دا د دې د نیکۍ او د دیندارۍ علامه وه. باقی خلق کوشش کوي که څه انکشاف هم وشو چې دا واقعه ولې شوې ده او دا شر څنګه شوی. یو نری غوندې انکشاف شوی دی چې هغه تصدیق ته ورسي، نو بیا به په دې منبر درته وایم تصدیق ته ورسي. ځکه چې هغې کې یو سرکاري سړی و چې هغه نه به غریبان تنګ و، غریبان، او ما ته د ډزو سپی جوړ کړی. ما ورته مې وویل چې پرتوک دنه وباسم او په دې سړک دې راکاږه. چېرته چې غریبي تیرانی سي، چېرته چې غریبي تیرانی سي، چېرته چې سپیرۍ تیرانی سي، پرېږدم دې نه، په دې علاقه مې بند کړی. زما نوم به چې واورې د سوړې به پناه کړ. لږ نری انکشاف شوی دی چې څه حصه پکې دا غم وه. ځکه چې تېرو ورځو کې یو جلسه کې ما ووی چې وګورئ د خدای وهل چې د پلاني لی د پشکال چینډخ جوړ کړ. نو چینډخ ټکی خو هغه ته رسېدله، بل دا بلاګانې ور رسوي، دا کیپونه چې دا خو پوره بلګه ده که نه زما باندې. نو د پشکال د چینډخ ټکی ور رسېدلی و، نو هغه له به بل څه په لاس نه ورته، څه نری غوندې لاس پکې ده. خو هسې یو خبره درته کوم، اړه کې خوشحال یم پې، خوشحال پې. په دې منبر مې ویلي چې دلته زمانه بوټان چا پټ کړي، نو په دې منبر مې ویلي مال خدای دې تباه کړي، ما نه بوټان پټ کړي. دې لوډ سپیکر باندې دلته یو بیبي وه، هغې مانځه نه پس هغه وخت کې بوټان په 10-12 روپۍ کېدل. هغې 10 روپۍ راولېږلې چې مولانا صاحب ته ووایه چې دا 10 روپۍ والا 2 جوړې ځان له واله، خو هغه له خیرې مه کوه، غریب به و یاره، غریبۍ د وجې به. نو زه وایم چې دغه خنزیرانو ته مې خیرې هم د خولې نه نه وځي، ځکه چې ما 2 اربه روپۍ خرچ کړې وې، نو داسې د اخلاص دعا به مې په بیه نه وې اغستې لکه چې د دې د برکته راته د خلکو. تو وایه چې ځان ته څه وایي، خدای راستي که په ټول ملک کې ورته په جوماتونو کې دوا کېږي چاته چې ځان ته څه وایي. او بیا چې کومه دوا دوی کړې ده، په خدای قسم چې اصلي اسلام هم دغه، اصلي دوا هم دغه لګي چې زړه له درد ورسي او د اخلاص دعا وشي. ټولو مړو ته چې زه او تاسو کومې دواګانې کوو، زباني جمع خرچي، خدای دې وبخي، به د دې ژبې اوازې دړه نه او ما ته دړه دعاګانې شي. الله دې هغه خلق چې چا دا ټول ملک په عذاب کې گرفتار کړی دی، خدای دې ورته هدایت.
او ما د طرف نم دعا دا ورته چې الله دې هدایت کاغه تباشي بچی تباشي مال به پلاس تراشي خدای دې ورته هدایت وکړي خدای دې زمونږ جبې ټیک عزیزانو دا تاسو ته اپیل کوم پر ورولای چې ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین خدای پاک وایي چې یو فاسق درته یو گواہی راوړي نو خو تحقیق پکې کوي یو خبره چې واوري بل ته قطعا ترغه پورې مکوي چې ترسو پورې مقصد تم په خپل ځان نه رسوله او ځانم په دې پوي کړ دا یو دغه ملک اور د دې وجه بلشه چې یو بل سره غوګونه او جنگید او یو نه بل خبر او بل نه بل خبر او بل نه بل خبر دا اور د دې وجه لګیدل باقی زما ځان دې عزیزانو ډیرو خلقو ماتوي چې دا بس سازش وي او سپلانې وي او ساجدا وي کنه جی او ته ځان سره سو ګرځاوا څنګه سو ګرځاوا چې یو ټوپک والا ګرځاوا باقی زمایس دشمنی چا سره نشته په دې ملک کې که دشمنی وي نو هغه د حکومت سره ده حکومت سره مې په ذاتياتو دشمنی نه ده حکومت سره مې په دې دشمنی ده چې د خدای دین سره ټوکې مکوي نو عزیزانو ستاسو د دعاګانو او د دې مینې برکت ته چې تر اوسه پورې خدای پاک بچ ساتلې دا ستاسو دعا باقی جبا خدای را کړی دا خدای به بندي ژوند خدای را کړی دی خدای به اخلي عزیزانو د بے غیرتۍ مرګ دی الله چاتم نه ور کوي نه دې ما ترا کوي او نه دې خدای تاسو ته همیشه مرګ چې دی ا د غیرت پکاري چې زه حق وایم او زه مړ شم نو زه خدای نه نور غواړم څه په حق چې زه مړ شم زما یعنی دا پروپاګاندا زما خلاف خو زما د وینا متعلق بچا کړي کنه نور خو ما د چا خرد لارې نه دی اړولي نه مې د چا چرګي تک کشي ویلې دي خو زما د یو حق وینا یا به لونه بار ګرځي هغه به ویلي یا به خزه چې دا بورا بورا کیږي هغه به ویلي یا به درې دلای په ډګډګي به خزه ځان سره ګرځي هغه د بړوا بچي به ویلي ما خو دوی پس دې ز پرېدم چرتا پرېدم نه نو زما عزیزانو خدای دې تاسو ټول خوشاله زبا قسم په خدای کما ته دا پته وا چې ما سره د دومره خلکو مینا والله که زه خبر مال خو ملایم او تقریر دی وایوري او لاړ شو ده لیکن چې دا وړو زړو په ویلو جړلې دي نو عزیزانو اجرم په خدای دی او هغه خدای دې در سره خو کی چې کم خدای دې ټول کائنات مالک دی زه غریب او ګناګار روسیا او شرمسار بزد دې څه عوض یا څه بدل تاسو ته درکړم نو خدای دې تاسو ټول خوشحال ساتي چې د څومره کلو او علاقو نه راغلي عزیزانو مانځنه پس تلو سره دا کوشش وکړي چې دا خبره ختم شي ځکه چې دا خلکو بالکل تسلی نه کیږي زه یو قسم د سکول نشم په ټوله صوبه په لپیټ نن کراچۍ او لاهور تم دا بلا ورسېدا نو زه ټول ملک نه ګرځېدای شم نه دورې کولای شم او دا ټیکونه مې پونه کوشش وکړي چې ځان سره یو سي دا ورته وګوي چې دا خلکو ته آرام شي او سکون شي ما ته دا ایمان دی چې په خپل مړو بچا دومره خفګان نه کړي لکه زما د مرګ دا بتا صلاح ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي احد مدینه منوره نه لږه غوندې فاصله باندې یو غر دی داغه غر نامه د احد او دغه جنگ داغه غر په خوا کې شوه دی د دې وجنه دغه جنگ ته جنگ احد وایي په دې جنگ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل هم شریک
او ډېر لوی لوی اکابر صحابه چې دي هغه هم پکې شریک. عزیزانو یو صحابیو داغه نوم حضرت حنظله رضی الله تعالی عنہ. په دغه شپه داغه واده شوه. د واده ډومبه شپه ده او حضرت حنظله رضی الله تعالی عنہ خوب ګوري. په خوب کې څه ګوري چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وینې روانې دي او زخمی دي. نو په دغه خوب کې ټوپ کو د کټه لاندې ودرېد. اناوي ورته وی چې حنظله ولې خوب کې ویریږي؟ وینا طبیعت خراب شه. وینا څه چلو شو؟ ورته بیبي خوب مې ولید چې ازه چې پچا مې نه ما اپ وینو رنگ د احد په میدان کې ولاړ. ناوی ورته وی چې حنظله ودشه الله بنده دا د واده ډومبه شپه ده دا په زندګۍ کې ډېره د سرور شپه تو سکه. حضرت حنظله ورته فرمایل چې او بیبي په یو زړه کې 2 مینې نه ځي، یا به زتا سره مینه کوم او یا به محمد رسول الله سره. نو ما ستا په مینه باندې د آقا نامدار صلی الله علیه وسلم مینه ته ترجیح ورکړه، تا پرې دم او هغه ته ځم. ناوی ورته وی چې هاي حنظله زه خو پاتې کېږي نه، او یو خبره درته کوم چې ما خو ته پرانا کې لیدلم نه، نو کته لاړې اول ته شهید شوي، نو زه به د قیامت په ورځ تا څنګه پیژنم چې دا زما خاوند دی؟ نو حضرت حنظله خپل لستوڼه وشلولو او ورته وی بیبي د قیامت په ورځ د محمد رسول الله د نشان لاندې چې د چا لستوڼه شلیدلې نو بستا خاوند رامنډي میدان تراغه سګوري چې حضرت حنظله رسول الله ولاړ دی د غشو د تورو پړقار او باران. حضرت حنظله به اختیار سینه واچوله په مرګ او شهید شو. چې شهید شه ورسره خوا کې یو بل پروت ته حضرت زید رضی الله تعالی عنہ. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو کانی په خله مبارکه ولګید او غاښ مبارک مات شو او وینې په روان. حضرت عائشہ او بی بی فاطمه او بو په سره منډې کړې چې د رسول الله د داوینې پاکي. حضرت زید باندې تیرې دین او هغه ورته داسې عائشې ته اشاره وکړه چې لږ غوږ رانږدې کړه څه خبره درته کو. هغه چې داسې غوږ ورنږدې کړه ورته وی بیبي په دې مې پوي کا چې رسول الله وفات ته او که شهید شوی دی. نو هغه ورته وی چې وفات خو نه ده خو په یو کانی لګېدلې دی او دا غاښ مبارک مات. حضرت زید وی چې پروردگار کاش
چې په هغه کاڼي چې زما د محبوب غاښ لګېدلی دی خدای زما ټول پې مات وی خو چې د هغه غاښ نه وی مات شي. ښه ده بیبي زما آخر وخت دی الوداعي سلګی وامه خو سردار کونین ته به زما آخري سلام رسئ او دا به ورته ووایې چې زید په سینه سوری په لاره کې پروت دی او تا ته وی چې زما دې په آخري سلام. حضرت عائشہ چراله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې ولیم نا وخت و یا رسول الله حضرت حنظله لاره کې شهید پروت دی او حضرت زیدم په لاره کې شهید کېدو والاو ما ته په وخت کې دا خبره وکړه چې زما آخري سلام سردار کونین ته و. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ویني صفا کېدل په ځای پرې خو منډي چې منډي کې چې ورغی نو زید سلګی والی نو د زید سره روچت کو په خپل پتونه کې چې په پتونه کې خو نو په دې مخ ورته لاس وای. الله دا رتبه په امت کې بچاله ملاو شوی وا چې د چا سر د سردار کونین په پتون پرو او دا رتبه په امت کې لا چاته ملاو شوی چې د الوداعي سلګو په وخت کې د سردار کونین لاس د چا په مخ ګرځي. دا رتبه او د دې انداز او مقدار زدي وخت کې تاسو ته بیانولې چرته په دې مقام او په دې رتبه به یا خدای پوهیده یا به په زید پوهیده یا به په محمد رسول الله. زما عزیزانو راغه حضرت حنظله رضی الله تعالی عنہ جنازه اوچته کړ جنازه اوچته کړو جبريل را و یا رسول الله حضرت حنظله تبا غسل نه ورکوي شهیدان ټول د وحد چې دي بے غسل بخخي خو حضرت حنظله تبا الله حکم کړی دی چې ملائکه غسل ورکوي. دا د خدای حکم او زه هغه په ډیوټای کې جبرئیل علیه السلام چې د حنظله د غسل ډیوټي بزکوم حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې دا خو شهید ورته د وادړم باش پوا د استا په مینا کې داسې مستغرقو چې د غسل ته نه دی کتلی او میدان ته را منډه کړي. دی وجنه حکم داده چې حنظله ته به غسل ملائکه ورک. عزیزانو په دې د علما حضرات پوېږي چې حنظله په حدیث کې چې چرته د حنظله ذکر راشي نو التا ور سره دای چې حنظله غسیل الملائکه هغه حنظله چې چاته ملائکو غسل ورکړي. زما عزت مندو आवाज وشو الله پاک دې تاسو ټول ته وخی د احد غر داسې یو کنډاو غوندې ده نو پاغي کې صحابه کې نوري رسول الله چې دې طرف نه د دشمن خطر ده تاسو دا کنډاو ساتي. لاندې نه شیطان आवाज وکړو چې ان محمدن قد مات رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات رسول الله صلی الله علیه وسلم قتل کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید کړي. دا आवाज چې دا आवाज شو صحابه واغه کنډاو پرې خو لاندې راکوش هغه وی چې رسول الله وفات شو اوس مون کنډاونه څل ساتو چې منډه کو چې دی وګورو. عزیزانو چې دوی راکوشه حضور علیه السلام را پاسه او صحابه ته وی چې تاسو ولې راکوشو یو دا مورچم پرې ولې و یا رسول الله مونږ आवाज واورید چې حضور وفات شو قتل کړي. دا آیات راغی
چې وما محمد الا رسول، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، ندى محمد عربی مگر یو رسول لے، قد خلت من قبله الرسل، دینا مخکم ډیر پیغمبران تیر شوی دي، دا آخری پیغمبر. افایماتا او قتلا، اے صحابو کدا پیغمبر مرش او قتلا یا قتل کریشی، انقلبتم على اعقابکم، نو تاسو بتختی په پوندوان. وما محمد الا رسول، ندے محمد مگر یو رسول دے، یو انسان دے. افایماتا او قتلا، کدے مرش یا قتل کریش، انقلبتم على اعقابکم، تاسو بتختی منڈے بواہ نا. پیغمبر و فرمائلے صحابو زمونږ دا جنگ او جدال چې دی دا زما د پاره نه دی، زمونږ جنگ دا الله د پاره دی. کزه قتل شما بتاسو جنگی گئی او کزه مړ شما نو بتاسو جنگی گئی. خیال مرا عزیزان، دا الله کارونه په انسان پورې موقوف. رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې شان، داغه غوندې مقام، چې هغه وفات شو، هغه نیابت ابو بکر صدیق ته وسپارل شو. هغه کار چې الله سره د نبوت د جناب محمد رسول الله ناغسته، هغه کار بیا بے نبوت الله د ابو بکر راغست. نسبت نه قائمه ده د ابو بکر او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقام او په شان، لیکن چې د دومره لوی مقام خاوند نه کم کار خدای غسته، هغه کار داغه په مقابله کې د ادنا سړی نه بیا. هغه کار چې الله د ابو بکر نه غسته، هغه کار بیا الله د عمر نه غسته. هغه کار چې الله د عمر نه غسته، هغه کار بیا الله د عثمان نه غسته. بیا کم کار چې د عثمان نه چاته چې په دنیا کې زیری د جنت شوی، په دنیا کې الله ورته جواب را لېږلو چې عثمان تاسو زله په جنت په بیا غسته، څوک خو به عبادت کوي نو ورزي بکنه، تا په بیا غسته د جنت ستا زر خرید ملکیت. هغه عثمان چې قتل کړی شو، هغه کار الله بیا د علی نه غسته. زما عزتمندو، دا الله نظام د دین چې دی اپ چا پورې موقوف نه، پچا انبیاء لارا، علماء لار شي، نور پیدا شي، نور لار شي. سلیمان علیہ السلام د بیت المقدس تعمیر شروع کړ، تعمیر کو اسرائیل علیہ السلام ورته راغی وی تیارېګا، وی پیریان او دیوان اخته دي تعمیر کیږي لګیا. ورته وی چو سلیمان وخت دی پورا دی، تبدا سي او بیت المقدس د خدای کور دی، هغه له بل سلیمان پیدا کی. تدامو اړه کی چې زلار شمنو بیت المقدس تعمیر به ختم شي، نه ایله بل سلیمان پیدا. سلیمان علیہ السلام د زن اعلان دی امسا ورکا او سات لاره، یو کال ولاړو، روح پکې نو، پیریان او دیوانو تعمیر کمپلیٹ کا، کال پس دی راو غرزه دا غي ته کال پس پتاو لګی چې دا خو یو کال مل ولا. عزیزانو، اس کار د دین او د خدای چې دی په چا پورې موقوف نه، دا سړی نه دین بنئ، دا سړی نه ملک بنئ، دا غلط شي. د خدای نظام
په خدای پورې دا هغه دین دی چې انسانان نو د دې دین خدمت خدای په مارغانو کړي. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تو وګوره پیغمبره اداتیانو خلک بنی آدم نو چې د خدای د کعبه حفاظت کړي مارغان پیرولي. مارغانو بیا دا او اجازه غوندي د بمبارای کار کول یو کانه په مخوکه کې او دوا په پنجو اني ولیدي او پاتی چې راو غورځي اتی کې غار جوړ کی او که په سړی راو غورځي سړی کې غار او بیا پار کاڼي د سړی نوم لیکي. کتا سو خیالو کې ټول قران ډک دی جنت بيو پکې ولی بيو نیرونه بيو حور بيو غلمانان بيو. بیا د غلمانانو گویا تعریف چې قران کریم کوي نو عجیب و غریب انداز کې یعنی خدای ته څه ضرورت چې تا ته وایي چې ستاد جنت نوکران چي دي او خادمان چي دي نو به دومره خستای اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. چا د جنت خادمان ته وګوري نو ته دا ګمانو کې چې دا خو ملغلری دي یو د بل د پاسه ټپکیاویږي لګیا. یعنی اوس خدای ته څه ضرورت و چې د لکه استاد صاحب راځي زما زه ته ملما راځي او تمانه تاسو کې چې جی زیب دي خیزه ما خده بس ما ته دومره ویل پکار او خزه درازه ضرورت پکې ټول دي. اوس تمانه تاسو کې چې جی غسل خانه به پکې او قالین به پکې وي صوفا سیټ به پکې وي او استاد اب اجره نوکران چې دی آباد څنګه پوس پریکړی خو نه دي چرتا غوږ خو نه دی اوس پلانې چل کته مان دا تاسو نه شروع کې زبرتم چې په آرام کې نه چرانه شي خبره ده. استاد یې سره څه کار دی چې وګشته کنيشته پلان الله د قران کریم شفقت ګوره کرم نوازی ګوره غایت احسان ګوره سبا نیرونا بی فیہما عینان تجریان فیہما من کل فاکہۃ زوجان متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان. او زتاته میزونه بئی پکی کاشوغه چمچی بئی پکی قران د ټولو قلقمه او کړه وجن الجنتین دان. د جنت د میوه بداسي نږدې وي چې کته غواړي نو خله ته به درته ونی راوړي. عزیزانو دا د الله انتهایی شفقت او مهرباني ده چې دومره تفصیل سره بیان کوي در او مقابل کې جنت کې به د جنت خادمان وحلوا اساور من فضه د جنت خادمانو به کنګڼه چولی د سرو زرو بوغان سپینو زرو بوغان به چولی وسقاهم ربهم شرابا طهورا. نو عرض میں داو چې دا څومره تفصیلی بیان چې ده دا د خدای شفقت او مهرباني ده. کدا سي تفصیل ته د یو انسان نه تاسو کې په خخته بدیولي نو قسم د الله بندگانو ته دا دغه شفقت او مهرباني ده چې د دومره لوی شان سره درته چې نه ته څوک تاسو کولې شي نو ورته څوک ولي ویلې شي نه ته څوک مؤاخذه کولې شي
او داغه سره گویا کې بیا قسم ورته خوري چې دابم پکی دابم پکی دابم پکی. داغه مقابل کې جهنم بیا. الله دې امان راکړي. نار حامیہ لفظ ویل راضی ویل قرآن کریم کی ویل اغا کند توائی جہنم کی چې اره ورځ جهنم هم د دې کند نه او یا کرته امان غواړي. ویل اغا کند توای ویل للذین یكتبون بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله. ویل کند کې به هغه خلق پراتی چې کوم شی په خپل لاس اولی کی او بیا وی هذا من عند الله. دا د خدای کلام دی لکه د يهودو علماو بچ کول. عزیزانو نن باغ قهر زمون ملک مخته دی. عوامو کې د مؤاخذه ماده نشتا. عوام پویږي نه. ار څوک چې ورته را پاسې ده او لګیا شو دوی د ګډي رونه دی هغه پسې بین بین ناری په دې نه پويږي چې دې مولا دا الفاظ وی دا حدیث ته کدا قران دی کدا اسی عربي پکار خداو چې عوامو کې دا اهلیت وې چې یو سره پاسې دلې هغه ورځي یو قبر باندې یو را پاسې دو تقریر کوي. اوس ویرونو داده سے زیاده چې ملائکه ورته راشي نو په قبر کې به ورته وي چې النوم کنومه العروس. خیر هغه خبره اترې چوشوي ما لاس نونی و چې د خدای بنده چې ته دومره په شد بود نه بیا پوهیږي چې هلکه دلته علما ناستی او ته د عامیانو د لیډر پناه دومره در باندې سترګې پټې کړې دي چې الفاظ نه درځي. دا د چرسیانو پیری لکه چرسیان یو پیر ځان له جوړ کی او په چرسو سکلو سکلو سترګې سری شوي خلکو ته خی چې زمونږ دا پیر سوچا سید د سترګې سری نو هغه پیرای ته باندې دومره سترګې پټې کړې دي چې ته خبره نه پوهېږي. وی ولی جی ما النوم کنومة العروس ته پوهېږي نه. اوس تاسو په دې څه پوهېږئ چې زه څه وایم؟ دا الفاظ نام ینومو نوم د امر صيغه ده د باب د نام ینومو النوم نه ده نوم ملائکی به دې مړي ته وایي نوم ودشه کنومة العروس کنومة العروس. اوس کاف حرف جر ده مدخول لجر ور کوي نو انهم کنومة العروس دا داسې غلط ته لکه ته چې وای چې د ازمکه پاسته او اسمان ټیټ دی نو نوم کنومة العروس. ته دومره نه پوهېږي تا حروف جاره پیژندې
حروف جاره دي باو تاو کاف لام واو مزوا مسخلا رب حاشا عن علا حتا الا، دا حروف جاره دي. دا مدخول خپل جر ور کوي او عربیت قواعد چې دي دا قوالب د معانی دي. نو عزیزانو مونږ په داسې قهر په دې ملک اخته یو چې په شد بود نه یو، خو بس مولیانم یو، پیرانم یو، بزرگانم یو، نیکانم یو، هرڅ. حدیث کے راضی پیغمبر فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ وإن لم يستطع فبقلبہ فذلك اضعف الایمان. بے دین وګوره پلاس 1900 باندې کا د لاس طاقت نشته په جبه ورته وایا د جبه رسید ورته نکیږي پزړه کې ور سره قطع تعلق او بایکاټ وکا. نو چې د دریو کې یو د منکړه نو اول خو به ته بېمانه د دنیا نه تیرېږي او ایمان باندې تیرې چې د بيدینو نه د بيدینو لاسونی وو نه د بيدینو لپجبه وې او نه د بيدینو سره پړه کې قطع تعلق کو نو ته به ایمان نه تیرې. چې د دې بيدینو بایکاټ قوم او ملک د ملک نه کړي ترغه پورې ستا د ملک تقدیر نه بدليږي. نو زما عزیزانو کده نو صرف د خدای ذات ته بل څوک نشته. تیرا جمعه ما تاسو ته ویلو چې خدای سره د هر سړي عشق حقيقي پکار په دې کائنات کې کستا خوخ وي نو هغه دې صرف د خدای ذات خوخ وي، صرف او یاد خوخ وي نو هغه دې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خوخ وي. ولې دې خوخ وي؟ ځکه چې دغه محمد عربي دی چې چا تا د پاره راهنمایي د داسې خسته معشوقې کړې ده. نو پیغمبر دا د الله او داغه د مخلوق په منځ کې رهبار وي، قاصد وي. پیغمبر معنام دادا پیغمبر ته پیغمبر وای زکا چا د الله او داغه د مخلوق په منځ کې رهبر وي، د الله لار ورته خي. تاسو وګورئ رحمان بابا یو شعر دی چې لهبت رهبار پختل شما لهبت رهبار پختل شما خدای د سبي ویلی وی رهبار تا د محبوب د روب د وجه زدا غ رهبر نه پختنم نشم کوله اسنه چې خطرناک خبره ورته نه کړي. اوس لهبت رهبار دا ذوقي شه دي زما عزیزان ایمانی درته مخپکیږي ما تاسو او مونږه په پویګم نه رهبار او بیا د عاشق او د محبوب په منځ کې او بیا د غیروب دا ذوقي سيزونه دي. په دې خبره ووري مونږ نه پویګو مونږ وختي خلق یو ها کو والا لکه دا مازیګر ټیم کې د الکان کونتر یلوزي کنه جی نو د الکانو ته ګوري دا سو ها کو ها کو ها کو ترغه یلوزي چې ترسوې پردې کونتر پینیولې ني نو پردې کونتر پیونی سي اوري بیا خرڅکی الکه والک تمه چې ته دا کونتر ولې ساتي بیخ ویجی دام تجارت ته نو زه دا پوینو ما چې کونتر څه تجارت ته خو ساتي او دانه ورکه پیسې په خوره سي فزول
ماته نه جی دا مازیګر کې چې مونږه لوزو کنه نو دا په دا نورې کونتر هغه ملوزولي مونږه ملوزولي نو دا غي کونتر زمونږ په دې سیل کې چراشي او کینی جال په واچو ویني سوا سوال بیا خرڅم وې دا زمونږ تجارت او دا رامیانو مال ما وی چې دا خاصه څه فزول کار دی دام قمقل نه دی نو په باب د دنیا کې عزیزانو مونږ قمقل نه یو مونږ ډیرو خیال دنیا چې په سګټلې کیږي او په کم شي حاصلېږي اچل چې مونږ له سمره راضي دمر بل چاله نه ورس خو خبره د دین ده چې په میدان د دین کې بیا مونږ له چل نه راځي مونږ نه پوي والله العظیم خدای گواه دی چې په دې بیا مونږ نه زپې نه پوي اسی حقو والا زمه ما زیګر کې کونتر ولو زولو والا پوي ګنه نو اسی می دارس کولو چې رهبار هغه قاصد ته ویل شي چې کوم د عاشق او د معشوق په منځ کې خبر وړي وروړي نو عاشق وای چې د هیبت رهبار پختل نشم لهبت رهبار پختل نشم خدای د سبای ویلی وی رهبار تا بیا دربار په وجه وصال شي محبوب سره وصال شي بیا د محبوب دومره روب وي د عاشق په زړه کې چې بیا ورته کته نشي کته نشي ورته وای ماوی مخبه سرګندو وینم یارا خدای را پیخه جدائی کړه په وصلت کې ورسره ناشته مو ورته کته نش دغه وجه ده تاسو ذخیره حدیث وګورئ د پیغمبر تمام ادا چه ده بناوٹ لاسونه خپې سترګې غاخونه شونډې ویخته قد قامت دا د کبار صحابو نه نقل نه ده کبار صحابه معنا مشران صحابه دا کردار ټول د صغار صحابو نه نقل دی کبار صحابو د سردار کونین نه رستو قسم بخړو چې کوم تاسو کوی چې د حضور رنگ مبارک څنګه یا شونډه څنګه وي یا غاخونه څنګه والله کوم ولی ور سره بناست مون ورته چرې کتلی نه دینو نم کته شو په منبر با او دا تاسو ټول ما ته ګورئ کنه او زه څه شې نه یم کنه ټول ګورئ پیغمبر به چې په منبر ولاړو د کم صحابي سر به اوچت نو ټول بزمکه تکت دا جرأت چانه شو کوله چې هغه ته وګوري دا د چا مجال نو په وصلت کې جداو تاسو خیال راکړئ نو عرض می داو چې یو ورځ یو غلام دی او نوې مسلمان شوی دی چرته ورته کتلی چې کتلی دی په دغه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم رانجا چولی رانجا چول سنت دی د 200 مرزونو علاج دی شات د 200 مرزونو علاج دی پیغمبر ویلی دی رانجا درې سلایان یو سترګه کې درې بل کې
شروع هم د خای نه کېو ختمه به په خای سترګې او زمونږ زمانہ کې رانجه خو سوکا چینا کچاوا چول دا داسې مردار خلق دي ورپورې خان دي نن خوده عام طور بعضی مليانو عادتي رانجه چول ډېر اچي نه مولا ګورې نه چې دا چټاکې رانجه هر وخت پسترګو کې اچول خان دي ورپورې سردار کونین با بلا ناغه رانجه چول عزیزانو د دې داسې مثال دی لکه د مولانا الیاس رحمت الله علیه تبلیغی نصاب جمعتونو کې دالکان وای نو دوی اعلانو کې چرونو زایمه بیان بکیږي ا بیان کې څه صرف پاغه کتاب کې حدیث دي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نور هیڅ نشته حدیث دی. نو تاسو دې ځان ته ګورئ چې هر یو کېړه یلی او ټاک لاندې هر یو کېړه یلو د نسوارو ډبیر او چته یو باروزی کینی نه بس خپل دو سلوره لکان چی اکینیا بیان ووري او د جمعات مقتدیان چې ټول ته باروزی الکه څله بارو وتی الته چرته خرسره وای کلاو کوي کپکور دې سیلاب راغې ظالم خو یو منټ کې نه کنه یو منټ کې نه د پیغمبر حدیث بیانېږي کنه حدیث بیانېږي وای په ایمان چې قیامت به ورځ به شفاعت کبرا د جناب محمد رسول الله لوی شپارس کون کې به زمونږ د خدای په مخ کې هغه وي او مونږ ورمخ کې شو چې جی وای بخا تاغه چې زما حدیث به شروع شو یو ملت به ورته نه کېناست ته مسلمانه د شفاعت ته مګ مونږ به شفاعت کوي د دې خلقو به شفاعت کوي عزیزانو حدیث او قران دا د محبوب کلام دی او د محبوب کلام چې د عاشق په سینه 24 غنټه پروت نو او د تصور د بل شی وو نو خدای نه د جنت تمام کوا او رسول الله نه د شفاعت تمام کلامونه د بل لات شي او د بل چا به څه خبري او د بل چا به څه تقریری زما به څه خبري زما د ذات د بل چا به څه تقریر تاسو وګورئ یا به چرته ارزانی عام د ملک بیړه تبا ده خبره دا هغه ذات کوه چې هغه کور درته آباد کی چې کم کور به ابد الاباد د پاره تا سره ابد الاباد او هغه د جنت کور دی اب صرف د خدای او د رسول تقریر تا په وګي خودو او په هغه لار روانې دو نبات کیږي کړي مونږ تبایو زمونږ بیړی غر کدا خدای پراسته په منبر د پیغمبر ناستم چې د جنت بوی سره ونګورو بوی مونږ ژوند فراډ دی زمونږ ژوند دوکا ده زمونږ ژوند بېمانی ده زمونږ ژوند منافقت ته مونږ بیړی غر کدا عزیزانو پل اوس مصیبت بل دی کنه مصیبت دا دی چې من قرآن من حیث القرآن بحیثیت قانون او بحیثیت کلام الله پہ جندلے نه دی حدیث من حیث الحدیث بحیثیت کلام د پیغمبرانو پہ جندلے نه دی خبره د آچا سړی له خوان ور کوي چې وړاندې داغه شخصیت پیژندلې وي ته دومره خبره خو په پوهیږي ماماګانو تاسو یو هده مخ کې صف کې ټول بوډاګان کې نه یو زما په خبره نه پوهیږي
په دې زه ډېر خفه یم. نه دا خو خیر خدای م خوشحال لره چې زما د مخ ته ګورې او زما مخ کې کار نه دی. کار په خبره پوهېدو کې دی. هسې سر خوځوئ ما. کار په خبره پوهېدو کې دی چې وقت د قرآن د کم قوم پړه کې نه و. نن د پاکستان تمام قوم چې د مسلمانۍ دعوه کوي او د ټول ملک یو आवाज نه چې د دې ملک قانون چې تر څو پورې قرآن شوی نه نو مونږ په دې ملک کې د هر شي بایکاټ دی. درج د سملو له نزو وزیران اعلانو کی چې دفترو ته نزو افسران اعلانو کی چې نوکرو ته نزو. تاسو ګورئ نن د کلرکانو هړتال دی. هلکه څه چل دی؟ تنخواه کمه ده. نن د لارو هړتال دی. هلکه څه چل دی؟ ریټ کم دی. نن د پلانو هړتال دی. څه چل دی؟ دا هړتال په ټول پاکستان کې ما غوږونو ته را نغی چې نن ټول پاکستان مفلوج دی چې تر څو د پیرنګي قانون د عدالت نه لرې شوی نه تر هغې پورې به قلم ته نه لاس کوئ او نه به چې دی د دفتر په دروازه خپک دی. تاسې چا کړي دي تر اوسه پورې؟ مونږ څه کوو؟ مونږ مولیان هم راپاځي. هلکه ده نه خدای به ښه کي، خدای به ښه کي، خدای به رو به کېږي. نو داسې یکدم چرته کې انا لله کور وران شو، خلق مړ شو، بیړی غرقه شوه، قبرونو کې خپې ځوړندي. رو دینه پس په ترورو کې 40 کاله وشو چې دا ملک په دې دوکه ساتلی کی. بعد کالا وہی اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد یہ بندہ داد کا طالب نہیں یہ ہے آزاد. خدا پوئے گا او حکمران طبقہ پوئے گا، خدا پوئے گا او اگا خلق پوئے گا چې ته چا پلاس کې دا نظام دی او نیرا ولی. تاسو ته صرف دومره عرض دی چې زړه د خدای د مینې کور کول پکار دی. زړه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مینې کور کول پکار دی. نور ټولې مینې بس دا زمونږ دوستانه آشنایه تعلقات دا ټول بکواس یا زمونږ د زمانه دوستی او تعلق داسې پلانې مړ خان بجلیګر مولا وای مړ شو یاره خې خبرې به کولې لاړو بیرخه وته. عزیزانو پیغمبر یو صحابي دی حضرت علی نومې دی. صحابه ناستی اوبه نشته، ځنګل دی. علی اوبه را پیدا کا. علی د غره نه اخوا لاړو چې ګورو یو چینه ده او یو حبشي په ولار دی مشک ډکۍ لګیا دی. حبش ډیر تور قوم دی او ډیر تور. مکه معظمه کې حبش حج لراځي چې وی ګوره د شپې او به یریږي د سیمنډه به وایي داسې تور. حضرت علی هغه حبشي ته وایي چې دا مشک لګ مال راکه زما محبوب او بغوختي بیا درته راوړم. هغه ورته یو طرف ته شه. هغه لک سات لا یو طرف ته شه. بس حضرت علی دې زنونی وغه حبشي او مشک ته واغست او بونه ډک کو ورته دلته کېنه. صحابه ته وبراوړي حبشي ور سره راغ. چراغه او یا صحابه دي ټول او د سنن په وکړه ویمس کله پیغمبر داغه مش په خله باندې داسې ګوتی خوي او بتی راتوي. د ټولو صحابه اوس کله او داس بیا چې مش کوم ما سره ابشي ته وی چې اسې دی غوسه کوله خدای بنده د خپل امانت دی او سبس واله. هغه چوکته چې داسې نه چل
من هذا دا څوک دی؟ هذا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. هذا محمد محمد دا دی؟ او دا دی. لا اله الا الله محمد رسول. ما ته پته نه و، ما اوریدلیو دا محمد چې ایمان راوړو. حبشي خو ډېر تور، حضور جبا اغوسته و. حبشي ته وی دی خراشه چې دی خو راوستو، نو هغه جبا داسې کړو، حبشي سینې سره ملاو کو او جبا په د پاسه داسې واچول. ډېر ساتي سینې سره نیولیو، خو چې جبا ته لری کړه، بیا هغه حبشي د سورلسمې سپوږمۍ غوندې پړته ده. هغه بیرنګ فطری پیدا شوه تور د پیغمبر سینې سره لګېدو باندې د سورلسمې سپوږمۍ غوندې پړته ده. تاسو خیال راکړئ. نو عرض مې داو چې بل څوک خسته به په دنیا کې چې تبه په مین شي سوا د خدای نه، او بل څوک خسته دنیا کې چې تبه په مین شي سوا د محمد رسول الله نه. نو هر کله خسته چې هم دغه دو دي، نو د خسته او خبرې خسته یې کنه قبل سي. په دې پورې یو خبر اور، یو مرید روان دی حج لا، پیر ته پختنه لا ورغی. پیران زمونږ ملک مو ډېر زیات دي. پیری آسان کار دی، خو کوټنۍ کې